لهجه به دې نرمه وي. ستا مسله داسې ده چې حقه ده، کوم مقابل سړی چې دی هغه په دا خبره کې په غلطه دی، خو لکه ته به خپله لهجه نرمه استعمالوې، هغه دپاره داسې الفاظ استعمالول، د هغه دپاره دلایل په داسې انداز کې پیش کول چې که الله دې نه کړي ته داسې په غلطه یې او تا له په هغه انداز باندې یو سړی خبره وکړي، ته به د هغه د خبره ومنې؟ معلومه خبره ده چې ته دغه خبره بیا نه منې. دغه شانتې ته چې بل له غیر مهذب الفاظ استعمالوې، هغه له عزتونه یادوې په خپلو بیانونو کې، په خپلو کلیپونو کې، هغه له ته رښتې یادوې، هغه له ته چې کومې عورتونه یادوې، نو معلومه خبره ده چې سړی به تا سره دښمني شروع کوي. زموږ ډېر علما داسې وي که نه چې دا په ټیک ټاک باندې راځي او هغه د خلکو سره یا د ملحدینو سره یا د داسې سیکولر خلکو سره هغوی مناظرې پې باندې کوي، بحثونه پې باندې کوي. ښه خبره ده چې یو سړی پې د دین خدمت کوي، ودې کې پې باندې، خو لکه موږ اکثر دپاره ملګري وګورو هغه داسې غیر مهذب الفاظ استعمال کړي چې زموږ ګیله راشي او هغه هلته ورته د پیغور په شکل ووایي چې ته مړه ملا یې، ته عالمه یې، ته ځان ته دینداره وایې، ته د نبي علیه صلات وسلام وارث ځان ته وایې. د نبي علیه صلات وسلام په صفاتو کې خو امین او صادق راځي، ته چې کوم دی که نه امین نه یې ته خیانت کوې، ته چې کوم دی صادق نه یې ته دروغ وایې. نو د سوشل میډیا استعمال چې مونږ کوو، نو مونږ چې په داسې طریقه باندې وکړو چې لهجه نرمه وي، کومه مسله چې دا خیر دی ته یې صفا وایه چې زما عقیده ده، زما نظریه ده، خیر مقابل ته یې وایه. خو چې کله د هغه سره بحث مباحثه راځي یا یو سړي پسې ته تنقیدي یا کروایي یا جوابي کلیپ جوړوي، نو تا له بیا حق نه کېږي چې هغه دپاره ته غیر مهذب الفاظ استعمالوې.